بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، زم علي حضرت بچا او تاسو ګورئ علي بچا ټي وي. از خدا ستاسو چې موږ روزانه د پاکستان په مسلو باندې د خیر پښتونخوا په مسلو باندې بحث کوو، مختلف ایشوز باندې موږ تاسو ته انفارمیشن هم درکو. ډېر خبرې داسې چې هغه موږ ضروري ګڼو په روزمره ژوند کې. خو نن چې کوم موضوع باندې تاسو ته خبرې کوم دا زموږ انتهایی مجبوري ده او تاسو ته پته ده چې پاکستان نن سبا په حالت جنگ کې دی. انډیا په پاکستان باندې حمله کړې ده، پی در پی حملې پې کوي او په دې حالت کې چې کله ستا ملک په خطره کې، ستا جان په خطره کې، ستا عزت او مال په خطره کې، نو ستا اندروني مسلې چې دي، ستا مطالبې چې دي، هغه بیا په قسم معنی نه لري، هغه بیا په ځای باندې پاتې شي د امن په دور لپاره. مونږ دا وخت کې پاکستان ټول په حالت جنګ کې دی. تاسو ته پته ده چې انډیا پاکستان باندې میزایل یې راورولي او زمونږ مذهبي ځایونه او جوماتونه مدرسې هغو تارګټ کړي. د مسلمان لپاره د دې نه د غیرت لپاره بل څه چې زمونږ مذهبي علاقې زمونږ جوماتونه هغوی تارګټ کړو، نو زما خیال دی چې دا زمونږ د ایمان د غیرت تقاضا ده چې زمونږ د دې خلاف ټول جوړ شو، متحد شو. زمونږ د دې خبرې سره هېڅ کار نشته چې زمونږ تعلق د کومې ژبې سره دی، د کومې علاقې، د کومې صوبې سره دی. مونږ نن پاکستانیان یو، بلوچیان، پښتانه، پنجابیان، سرایکیان، سندیان، کشمیریان، دا موږ دپاره اوس یو وروستو خبره ده، دا د پهچان نښې دي. خو نن چې یو موږ پاکستانیان یو، په پاکستان باندې حمله شوې ده او یوه حمله نه، پی در پې حملې دي. تاسو ته پته ده چې نن په پاکستان کې د اطلاعاتو مطابق 15 ډرون حملې شوي دي یا ډرونز چې دي هغه زموږ فورسز راغورځولي دي. او غټه خبره دا ده چې دا ډرونز چې دي دا اسرائیلي ساخت دي، یعنې اسرائیل ورکړي دي انډیا ته. د دې مطلب دا دی چې صرف انډیا زموږ خلاف نه ده، ټول چې کوم زاینست فورسز دي، یهودو، نصارا، څه شی ورته تاسو وایئ، کافر زموږ خوا ته کافر وایي، څه تور کافري، څه سره کافري، خو دا انټي مسلم فورسز چې دي نو هغه یو شوي دي او په پاکستان باندې حمله اور دي، لګیا دي. الحمدلله چې تر اوسه پورې هغوی څه کامیابي نه حاصله کړې. د شپې حمله خو زما خیال دی یو بزدل دشمن کولی شي چې دا خو څه د غیرت تقاضا نه ده چې کله جنګ څوک کوي او غیرتي نو هغه للکار کي ووایي چې مونږ په دې ټیم په دې وخت باندې به راځو او مونږ به دا حمله کوو. خو د شپې چې کله خلک آرام کوي او دوی د ځانه بې خبرۍ او هغه یتیمان، کونډې یا زنانه، ماشومان هلته تارګټ کې بې ګناه خلک شهیدان شو پاکستان کې ځای په ځای، او دومره ډېر خلک زخمیان شو چې د هغوی د چا سره څه کار هم نه و. زما په خیال په دې وخت کې پاکستان چې په کوم حالت کې دی، زموږ خپل معاشي مسلې دي، زموږ سیاسي مسلې دي، اندروني هر څه چې دي، دا ټولې مسلې اوس په دې ټایم کې یو طرف ته ډېر خلک داسې دي چې هغه د پاکستان د دې موجوده حالاتو سره اتفاق نه کوي. څوک وایي دا زموږ جنګ نه دی، څوک وایي دا د فلانۍ علاقې جنګ دی، د هغه خلکو جنګ دی، زموږ نه دی، او څوک دې له منفي پروپیګنډه کوي. زما په خیال چې په دې وخت کې د پروپیګنډو هېڅ گنجایش نشته. مونږ پاکستانیان یو او پاکستانیان غیرتمند قوم دی. کله چې په پاکستان باندې حملې شوي دي نو دې قوم همیشه د اتحاد، اتفاق، یکجهتۍ مظاهره کړې ده او کامیاب شوي دي الحمدلله. دا تاسو ته پته ده چې کله مونږ د بې اتفاقۍ مظاهره کړې ده نو په هغه وخت کې مونږ ته بیا شکست شوی دی او نقصان شوی دی. نو زمونږ مذهب هم موږ ته دا درس راکوي، په قرآن کې هم دا دي چې تاسو د اتفاق او د اتحاد مظاهره وکړئ او د اسلام دا چې کومه رسي ده دا مضبوطه ونیسئ. نو مونږ مسلمانانو ټولو ته دا خواست دی چې تاسو اتفاق وکړئ، که تاسو سره هر څه وسایل چې دي، که هغه ویپنز دي، که هغه معاشي څوک هیلپ کولی شي، مالي طور څه هم کولی شي. نو که دغه چې کوم علاقو کې زموږ خلک متاثر شوي دي، د علاقو نه ډسلوکیټ شوي دي، ویستلی شوي دي، د هغه خلکو یا د زخمیانو څه مدد دي، که هغوی له وینه ورکولي، نور ریلیف سرویسز، ریسکیو سرویسز، نو دا د ټول قوم ذمهواري ده چې په دې وخت کې د خپل فورسز شانه په شانه ودرېږي او د هغوی سره مدد وکړي. تاسو ته پته ده چې زموږ په مسلمانان چې دي دا صرف په پاکستان کې نه، هر ملک کې په تارګټ باندې دي د دشمن.
او نن سبا د ټولو نه غټ جنګ چې روان دی په فلسطین کې، هلته کې بې ګناه خلک چې دي د هغو نسل کشي کېږي لګیا ده، او هغه ځای ته خو زمونږ لاس نه رسي یا هر څه مجبورۍ چې دي خو نن زمونږ په خپل ملک باندې راغلې ده. نو هغه اسرائیلیان چې دي هغه زمونږ د دښمن سره ملګرتیا کړې ده، د انډیا سره هغوی له هتھیار هم ورکړي دي، هغوی له ټریننګونه هم ورکوي او دا جنګ د کامیابۍ هغوی کوشش کوي. خو زما دا یقین دی، دا الله ته امید دی چې هغوی ته به چرې هم دا کامیابي نه میلاوي او کامیابي به آخرکار هم د مسلمان وي. دوستانو تاسو ټول ته پته ده چې په پاکستان کې مسلې ډېرې زیاتې مسلې هغه مونږ په هر سیکټر کې وګورو مسلې شته، مهنګایي د ټولو نه زیاته ده، بېروزګاري د ټولو نه زیاته ده، او نور خو تاسو ته پته ده چې زموږ حکمرانان څه کوي او د هغو څه پالیسۍ دي. په پاکستان کې یو داسې پایدار او سسټینیبل پالیسي نشته چې موږ وایو چې د دې پالیسۍ په نتیجه کې به کال په 2 یا 4-5 کاله پس داسې مثبت تبدیلي راشي، زموږ د قوم حالت به ټیک شي یا به روزګار زیات شي او مهنګایي کمه شي. خو نن موږ دغه ډولې مسلې شاته کړي او زموږ په یو الله باندې توکل دی او دا امید دی چې زموږ دا قوم ډېر غیرتي دی، د دې سره څه هم وسایل دي چې سره دا به اخلي او دا به د دې ظالم دښمن بزدل دښمن خلاف استعمالي. تاسو ته دا پته چې زموږ ډېرې علاقې چې دي د انډیا سره چې کوم بارډرز دي هغه په پاکستان کې دي، که کشمیر کې دي، هغه سایډ ته محفوظه کشمیر کې هغه خلک د ډېر وخت نه تکلیفونه تېروي. هغوی په هر سیزن کې په هر وخت کې ځکه چې انډیا دا اولنی ځل نه دی، انډیا هر بار دا حملې کوي، هغه خلک زموږ ټارچر کوي، خلک شیدن کوي، مړه کوي یې، او چې کوم خلک هغو له پلس ورشي قید یې کړي، د هغوی سره چې کوم ظلم ذاتي کېږي ټول په میډیا باندې راغلي دي، ډېر زیات تاسو کتلي دي. اوس چې کوم صورتحال دی زموږ قوم هم یو ذهني تناو شکار شوی دی. دا جنګ چې کوم شروع شو تاسو ته پته ده چې دا د یو داسې الزام هغوی ولګاو چې د هغې تر اوسه پورې انډیا څه ثبوت پیش نه کړه شو. هغه وایي چې په کشمیر کې انډین هیلډ کشمیر چې دی محفوظه کشمیر په هغې کې د هغوی څه ټورسټ مړه شو، سیاحان، او الزام یې دا ولګاو چې دا پاکستان مړه کړ. پاکستان مړه کړ نو څه ثبوت خو وي که نه، انسان سره څه خو ثبوت وي چې دا پاکستان څه ایجنسیان دې کې شامل دي، د پاکستانیان یا کشمیریان شامل دي. نو تر اوسه پورې هغوی هغه اگر چې پروپیګنډا هغوی ډېره وکړه خو سفارتي طور باندې هغوی چې خپل کوششونه څنګه کولی شو هغه وکړو خو هغه کې ناکام شو او بالکل هغه داسې بې بنیاده پروپیګنډا چې اوسه پورې ثابت نه کړه شوه، خو هغوی د هغې خپل ناکامۍ نه سبق وانخیستو او په پاکستان باندې حمله وکړه. وایي چې مونږ دا د دهشتګردو ټارګټس چې دي دا چې کوم مونږ وویشتل نو دا دهشتګردانه سرګرمو کې مو لویشو، هېڅ داسې ثبوت ورسره نشته. زمونږ جوماتونه یې ټارګټ کړل. په پاکستان کې خو تاسو ته پته ده چې مذهبي اقلیتي ګروپونه چې دي هغو ته څومره تحفظ حاصل دی، که هغه عیسایان دي، که هغه سیکان دي، که هندوان دي. زما په خیال چې کوم علاقو کې هندوان اوسېږي، کوم علاقو کې سیکان اوسېږي، هغه به نن هم زموږ د وینا ضرورت نشته، هغه په خپله دا وایي چې موږ ته څومره تحفظ دی، څومره لوکل کمیونټي چې دا مسلمانان موږ سره تعاون کوي، د هغې مذهبي ځایونه څومره محفوظ دي، څومره هغې ته تحفظ دي. په پاکستان کې چې کوم د ټولو نه قیمتي ځمکه ده او ښه ځمکه ده په هغه ځای کې د هغوی عبادتګاهونه دي، که هغه ګرجي دي، که هغه ټیمپلز دي، که هغه پکې د هغو هر مذهبي ځایونه دي نو هغه ټول محفوظ دي. هلته باقاعده د مسلمانانو بعضې اوقات خو د هغو په شکایت باندې د مسلمانانو په هغه لاره باندې تګ هم مشکل شي، ځکه چې دومره هلته کې زموږ پولیس او سیکیورټي فورس ولاړ دي د هغې د تحفظ لپاره چې کله د هغو څه مذهبي رسومات دي یا څه پروګرامونه دي د عیسایانو، د هندوانو، د سیکانو، نو هغو ته هر قسم تحفظ حاصلي. خو ما ته په دې خبره باندې په حیثیت مسلمان ډېر زیات افسوس دی، ډېر زیات افسوس دی چې هغه ملک چې هغه ځان ته د دنیا غټ جمهور وایي، د جمهوریت غټه دعوه کوي انډیا او ځان ته سیکولر سټیټ وایي، ما ته افسوس دی چې دغه سیکولر سټیټ یو برای نام، یو منګړل، یو دروغجن چې هلته کې دا سیکولریزم دې ته وایي چې هلته په مسلمانانو باندې ظلم وکړه، هلته کې د مسلمانانو عبادتګاهونه قبضه کړه، هلته جوماتونه وران کړه، او بیا هلته جوماتونه
یو طرف ته پاکستان کې د جماعتونه ټارګټ کا دا هغه کې ماشومان مړ دي زنانه پکې مړ دي زما په خیال دغه سیکولریزم کدي ته څه ته وایي دا بالکل فضول منګړ دروغ زما چې دا یو وخت دی پاکستان فورسز ته پاکستان حکومت ته پاکستانی قوم ته هم زه ما دا فیل دی دا فیل کوم چې دا یو وخت دی د یکجهتۍ د اتفاق د اتحاد راځئ دا هر چا چې څه وسایل دي دا ټول استعمال کوي او په اتفاق د دې انډیا ونس فار آل د دې انډیا د دې ناپاک ملک د دې علاج وکړي هر وخت کې د موږ مسلمانانو ته په ګسه ګوري د هغې ژوند په وخت کې کړی دی هر وخت راوچتېږي حملې کوي کله په کارګل کې کله په سیاچین کې کله په باولپور او زموږ پاکستان څومره ښارونه دې ټارګټ کړل څومره د افسوس خبره ده چې زمونږ هغه علاقې چې هلته مونږ سوچ هم نشو کولی نن د هغې ډرون زه راوغورځېدل دا الحمدلله زه اپریشیټ کوم خپل سیکیورټي فورسز چې هغو دغه اسرائیلي ساخت ډرونز چې دي راوغورځول او ډېر غټ سازشونه هغې ناکام کړل نو زه خپل قوم ته دا وایم چې راځئ چې د دې انډیا علاج که تاسو په لاس کې ویپن دی که ستاسو په لاس کې قلم دی که ستاسو مخې ته مایک دی که ستاسو په منبر باندې ناست یئ که تاسو سیاسي لیډر یئ ګوندونو مشران یئ نو تاسو خپل اختلافات هر څه یو طرف ته کوي بالکل دا وخت زموږ د باهمي اختلافاتو نه دی په خپلو کې په اتفاق د خپل فورسز سره ودرېږئ که بارډر ایریاز کې هغه فوجیانو ته هغه خلکو ته که تاسو اوبه رسولی شئ که تاسو خوراک رسولی شئ که تاسو ویپنز رسولی شئ ځکه چې زموږ بارډر ایریاز چې دي ډېر زیات خطرناک دي په هغې کې مومنټ هم ډېر زیات ګران دي اکثر چې دی هغلته اسلحه رسول په قچرو باندې یا په اسونو باندې رسئ نو که تاسو څه هم هیلپ کولی شئ نو دې وخت کې هیلپ وکړئ او زه چې دې انډیا له داسې یو کرشنګ ډیفیټ ورکړی شي چې آینده دپاره هغه دا سوچ هم نه کوي چې په پاکستان باندې د حملې د چا اوبه بندول د ډیمونو اوبه بندول او هغه هم په هغه صورت کې چې په هغې باندې زموږ معاهدې شوي دي باقاعده دا انټرنیشنل معاهدې دي د پاکستان نه قیمتي مالګه چې دا پینک سالټ چې څه ته وایي چې هغه په دنیا کې د ټولو نه قیمتي مالګه ده هغه انډیا ته ځي زموږ د کیوړې نه ځي د پاکستان نه پاکستان خو هغه بنده نه کړه ټول قوم اپیل کوي چې دغه مالګه دې بنده کړی شي ځکه چې دا زموږ نه ارزانه اخلي او انډیا هغې باندې خپل لیبل لګوي او بیا په پوره دنیا کې هغه مخکې خرڅوي په هغې باندې ځان له پیسې ګټي نو زه دا یم چې مونږ خو چېرته د معاهدې خلاف ورزي ونه کړو پاکستان خو چې کوم انټرنیشنل معاهدې پاکستان په هغې باندې ولاړ دی او هغې سره که تجارتي معاهدې که هغه نور داسې څه خبرې دي چې هغې کې بدنامي راځي نو پاکستان چرې هم د هغې معاهدې خلاف ورزي نه کوي همیشه انډیا خلاف ورزي کوي اوبه بندو اوبه را پرېږدي په خپله مرضۍ باندې اوبه بندې کړي زموږ دلته فصلونه تباه شي خپله مرضۍ باندې انډیا اوبه بندوي زموږ دلته کې چې کوم فصلونه دي نهرونه دي هغه وچ شي فصلونه تباه شي او بیا په خپله مرضۍ باندې هغه اوبه را پرېږدي او اوبه داسې شکل کې را پرېږدي چې هغې نه سیلاب جوړ شي او زموږ چې کوم لو لاینګ ایریاز دي پنجاب کې په سند کې خاص کر جهلم سرات یا په نورو علاقو کې هغه زیریاب راشي هغلته خلک له کلمګانې باندې مجبور شي د خلکو تباهي وشي مالي جاني هر قسم تباهي وشي نو زه دا یم چې د انډیا سره د معاهدو بیا څه فایده ده هغه په معاهده باندې عمل نه کوي نو ښه سبق ورته ښوول پکار دي چې آینده لپاره دا سوچ نه کوي په خپل مټو باندې په خپل برای نام جمهور باندې په خپل اسلحه په خپلو جهازونو باندې هغه دا غرور نه کوي زه خپل ایرفورس ته هم ډېر شاباسۍ ورکوم چې د هغو هغه جهازونه چې هغې باندې د هغو ډېر زیات ګمنډ و ډېر غرور و چې دا جهازونه دي په ریډار کې به نه راځي د هغې ورله چې څنګه یې ورله تس نس کړو نو زه یم چې سلوټ پېښ کول پکار دي د خپلو ځوانانو جوانانو ته د سیکیورټي فورسز دغه اهلکارو ته چې هغې په خپل جان پروا ونه کړه او ماشاءالله هغې جهازونه هم بچ شو د پاکستان زموږ پایلټس هم محفوظ دي او انډیا ته سبق وکړو پکار خو دا وایي چې دي پرون چې تاسو سپینې جنډې ولګولې د لګانو هندوانو په خپل بارډر باندې چې سپینه جنډې خو مطلب دی چې امن غواړو لاشونو په اوچتولو باندې ستړي شوئ تاسو ونه شرمېږئ
نن بیا تاسو راغلي خپل ډرون سره لګئ پاکستان ته هغه ډرون یې درله هم راوغورځول څومره به نور تاسو شکست خوري نو ما په خیال خو پکار ده چې هغوی اوس اپیل وکړي د امن چې مونږ نور دستبردار یو سرنډر یو پاکستان نه مونږ امن غواړو پاکستان په دې حالت کې هم نن هم ډیفنسیو دی نن هم اګریسیو نه دی پاکستان بار بار دا وایي چې مونږ اګریسیو نه یو خو دا خو زما په خیال چې د غیرت تقاضا ده زموږ مذهب هم دا وایي چې تا له یو څوک یو څپېړه درکړي نو که ته ورته د هغې صبر وکړې خو چې دویمه درکوي د هغې نه مخکې ورله مخ ووایه چې دا سوچ هم ونه کړي بیا د درېیم څپېړې پاکستان ډېر زیات صبر وکړو نور صبر نه دی پکار ټولو خلکو له پکار دي په یو موټی شي یو اتفاق سره او چې چا څومره وس دی زما مقصد باندې به تاسو پوه شوي زما د جذباتو اندازه به تاسو ته شوي د دې خبرونه چې مونږ له اتفاق اتحاد او د دې دشمن هغه که دشمن مونږ ښکاره دی او که پټ دی که په دې ملک کې دی او که زموږ د ملک نه د بارډر نه بهر دی دې ټولو ته یو کېده پکار دي او زموږ د سیکیورټي فورسز او صلافزایي پکار ده ما ته دا یقین دی چې دا یو څو خبرې ماته ګورې ما وکړې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي دا شیر کړئ لایک کړئ علي باچا ټي وي یو نوی چینل دی تاسو ته به ډېر مخې ته نه راځي خو زه یم چې دا په واټساپ او فیسبوک باندې شیر کړئ او دغسې نورې ویډیوګانې به هم وخت په وخت باندې راځي ستاسو څه کمنټ شي څه رایې هغې نه هم خبروئ نو نن علي حضرت باچا ستاسو نه اجازت غواړي د لوی الله په امان الله پاک دې پاکستان زموږ ټولو حفاظت وکړي الله پاک دې زموږ دشمن تس نس او نستو نابود کړي آمین یا رب العالمین